الا الله محمد رسول الله. څو کسان یې؟ مسلمانان یې که کافران؟ څو کسان یې؟ څو کسان یې؟ څو کسان یې؟ څو کسان یې؟ وژنم هم پرېږدم هم ناست وځوم هم. څو کسان یې؟ ولې راغلي یې؟ ولې راغلي یې؟ تعویض کې راغلي؟ موږ تعویض ختم کړو. چا کړی دی تعویض؟ چا کړی دی؟ خاموش. څومره ټیم هم کېږي ورسره؟ څومره ټیم هم ورسره کېږي؟ دا سر درد، دا زړه، دا معده، دا ملا یې چا نیولي؟ نه ورکوم، بیا هم خو ګومه ښه؟ بیا به سزا در کومه. مسلمانان یې که کافران؟ مسلمانان یې که کافران؟ مسلمانان یې که کافران؟ مسلمان یې که کافر؟ مسلمان یې که کافر؟ مسلمانان یې که کافران؟ کلمه وایي لا اله بس کلمه وایي لا اله لا اله. ګوره نور هم خو ګومه. کلمه وایي لا اله لا اله لا اله. کلمه وایي هغې پورې نه پرېږدم. لا اله لا اله. کلمه وایي کلمه وایي کوي به شي وځي. ولې نه کوي؟ اعوذ بالله من الشیطان فاکر کمی فی کواکب بدن کې پښتا بند کړ. ونیسه چې پاتې نه. اعوذ بالله کومه پورم چې خبرې نه کړې والله لازم کا پرېږدم. شابه. مسلمانان یې که کافران؟ شابه. مسلمانان یې که کافران؟ خبرې کوئ؟ خبرې کوئ؟ مسلمانان یې که کافران؟ هغې پورې نه پرېږدم چې خبرې. مسلمان یې که کافر؟ دا چا نیولې ده؟ دا کاروبار چا ورته خراب کړی؟ بیا ولې کوئ داسې؟ بیا به کوئ؟ تعویض چا کړی دی؟ ځه مچې چا کړی؟ کلمه وایي لا اله اسلام راوړئ. ښه؟ کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. بیا به تکلیف ورکوئ؟ تعویضونه کوډې به زه ختم کړم. بیا هم که کار ده بند کړو، یا هم دماغ ده بند کړو، یا هم خواهشات ده بند کړو، یا هم ګردو معدې زړه ته تکلیف ور ورسو، بیا به سزا در کومه. بیا به سزا در کومه. صحیح ده که نه؟ ټولو اسلام راوړو. بیا کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. وایي د الله رب العزت ټول احکامات به منو او د حضور پاک علیه السلام طریقې به منو. منئ به؟ بیا به تکلیف ورکوئ؟ بیا هم کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. بیا به دا تکلیف ورکوئ؟ په دې کور کې په نور چا باندې اثرات شته؟ په چا چا باندې اثرات دي؟ نومونه یې واله نارینه یې، زنانه یې، ماشومان یې، غټایټ یې، څوک یې؟ په چا چا اثرات دي؟ شابه شابه شابه. په چا چا باندې اثرات دي؟ په چا چا باندې اثرات دي؟ په چا چا اثرات دي؟ وایه شابه سزا مونږ ورکوو. په چا چا باندې دي؟ نور په چا شته؟ په ټول کور دي که په بعضې دي؟ په چا چا باندې دي؟ زه در وایه که نه بیا خو ګومه. په ټولو دي؟ ټول به زه ختم کړم. بیا به راځئ دې کور ته. همدا تاسو څلور واړه یې، نور خو نشته. شابه. بیا هم کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام علیکم. لاسم کې ده په دې وایي د الله په دې کلام یې وعده او قسم دی. الله په دې کلام یې وعده او قسم دی چې نه به په هم کې رازونه خوشحالي، نه به یې کار بندو، نه به نور تکلیفونه بې اتفاقي راولي. شابه ګوتې ګوتې منځ کې ووځه. تعلق ساتئ. افغانستان راغلی یې ښه او څه تکلیف یې خاص ورکولو؟ تیزه خبرې کوو. ځان یې خوږېدله، کاروبار بند و. فارسی کې ووایه، پښتو نه. ښه نه نه صحیح ده. مال که چې ته پښتو کې ته ښه ملګري ته راته ووایه. د ثواب په نیت باندې مونږ دا ویډیو شیر کوو چې مخکې خلکو ته ډېر زیات دا شانتې جنت هغه مریضان وي. ښه ځه دا راته ووایه چې دغه ستاسو د ملګري ته څومره وخت نه تکلیف و؟ ورور دی تقریبا 8 کاله کېږي د تکلیف و. منځه کې ژبه هم بندېدله، نور ځان و ورمېږ و سر و دی هم خوږ شېدل، معده به هم پړسېدله.
نو موږ ډېر ځای ته لاړلو خو درکه نه شوله. نو دلته مولانا صاحب ته راغلو انشاءالله دا د نتیجه یې ورکړه د پیریانو په غږېدا شو. نورو عاملانو ته هم بوتلې و چېرته؟ ډېر هم بوتل افغانستان کې هم بوتلل پنجاب کې هم چا پې حاضر کړي؟ نه فقط چپه یې کړل حاضر یې نه شول. حاضر شوي خو نه دي. نه اوس حاضر شول. ښه دا امین مولانا درته چا وښودلو؟ دا موږ یوټیوب کې سرچ کړل او بیا مولانا صاحب راغی رابطه مو وکړه ادرس یې ورکړل. ښه ښه مطمئنه شوئ الحمدلله حاضر شول جنت تاسو وکتل انشاءالله ټیک به شي انشاءالله انشاءالله جزاک الله. قدرمندو کتونکو څنګه چې تاسو د ویډیو په شروعات کې وکتل چې دا د جناتو ډېر سخت مریض و د سره کافران هغه غیر مسلمه جنات و خو الحمدلله زموږ حضرت مولانا محمد امین حقانی صاحب څنګه چې په سکرین مخامخ تاسو ته ښکاري په دغه پیج چې دغه ویډیوز هغه موږ بار بار شیر کوو په همدغه مقصد باندې شیر کوو. دا ملګري د افغانستان سره تعلق ساتي د هغه د افغانستان سره نه راغلي دي یعنی د بل ملک نه راغلي دي خو زمونږ دغه ویډیو یې کتلې ده الحمدلله د مولانا صاحب نه مطمئنه دي د دې د ویډیو په کتلو سره الحمدلله دغه شانتې په زرګونو په لکونو تعداد زمونږ پښتانه ډېر زیات په دغه جناتو هغه د جناتو په دغه مسلو کې هغه راګیر وي خو الحمدلله زمونږ حضرت مولانا محمد امین حقانی صاحب هغه ډېر اعلی طریقې سره علاج کولی شي. مولانا صاحب السلام علیکم. السلام ورحمۃ د دغه مریض مساله وا تقریبا کسانو خبرې هم کړې تاسو به لږ وضاحت وکړئ جی مولانا صاحب. دا د افغانستان بیماران دي حضرت دا راغلي ډېر په تکلیف مشکل باندې د بیماري راوستو او د سحر مسله چلیږي شاته نه پړی پې کوي سحر معده ګردې مکمل خواهشات ورته بند کړي انشاءالله لیله الحمد بیمار باندې موږ جنات حاضر کړو اوس ټیک شو.